ګرانو کتونکو دا مهال زه په مردان کې موجود یم. د مردان خلک څه وایي انډیا چې یو مکار ملک او دغه تېره شپه چې کومه د افغانستان د بارډر نه په پاکستان او په پښتونخوا باندې د حملې کولو کوشش کړی دی او احمد جواب ورکړی دی او څو یو شپېتونه زیات خوارج چې کوم دي هغه وجل شوي دي. یو مشر راسره موجود دی. مشره څه به وایي د انډیا چې کوم صورتحال جوړ کړي په دې باندې څه وایي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د انډیا متعلق خو به زه دا خبره وکړم چې دوی بل ورځ د افغانستان په اوږه باندې ټوپکې ښودو په موږ د افغانستان فوجیان زموږ فوجیان وویشتله. زه انډیا ته یم چې موږ ګورې دا سوچ مه کوه چې یاره د عوام ګرانۍ د لاس او د لاسه خلاف دي خو په دې وخت کې کو حرکت وکړو نو ټول قوم به د فوج سره ولاړي او یو اواز به زموږ یو چغه به د فوج په شا باندې نارې تکبیر اواز به قسم په خدای لاسونه به خپل ونه ویني. مودي مردار بچیا ته به خپل لاسونه ونه ویني او هغه وخت نه دی ګورې د پاکستان هغه عوام نه دي اوسو هغه الله تعالی موږ له یو ایماني طاقت هم راکړی دی د کلمې طاقت شته او چې د کلمې طاقت دی او د الله طاقت یې موږ سره ملګرتیا دغی موږ به د فوج سره اوږه په اوږه ولاړو شانه به جنګېږو زموږ بچې به جنګېږي او زموږ به هم دا یو اواز وي چې پاکستان زنده‌باد د پاک فوج زنده‌باد او انډیا مرداباد د انډیا دا مردار ناوړي قدمونه دا مرداباد حرکت داسې غلط حرکت وکړو ته به خپل انجام ووینې. موږ دا ایټم بم د دې لپاره نه جوړ کړی خدای اوس سرونه دې په والوځو. دا انډیا چې کومه مسله راوچته کړې ده نو دی خصوصا زموږ د مسلمانانو زموږ د پاکستان والا د فلسطین او د اسرائیلو دغه چې کوم دی دا بدلول غواړي په دې باندې هغوی مختلف قسم ته الزامونه په پاکستان لګوي خو موږ انډیا ته دا وایو چې په دې ناکامه کوشش کې به انشاءالله تا موږ کامیابو نه. زموږ افواج پاکستان بالکل ستاسو ته به भरपूर جواب درکوي او بالکل چې تا څنګه مخکې حمله کړې ده په 65 کې مو کړې ده د هغې نه پس مو کړې ده 3 کاله تقریبا مخکې ستاسو یو بریتور چې دلته راغلی و او جاز سره یې دلته ګیر کړی و او بیا چې وسکله او په عزت یې در ردا وکړو نو ګورې آینده دپاره به داسې نه وي. څه به انډیایي یا او څه به د هغې دا چغې سوري. انډیا د خپل ملک راټینګي خپل ملک کې د چینو امن راولي بیا د نورو ته ټپک وي. خدای شته د پاکستان خلک چې دي که نه دي د پاکستان د هوا نه ده هوا چې چلیږي د پاکستان نه طرفه چې د هوا ورشي د دې د جواب هم نه دي. جنګ خو لا لویه خبره ده او انډیا والا مودي چې دی که نه مودي اول خو د خپل شکل ته وګوري چې دا شکل د انسانانو دی که نه د لنګورانو دی. د لنګور نه پاخوا شکل دی اورې او زمونږ د پاکستان فوج چې دی د ټولې دنیا منلي شوی فوج دی او ورسره د پاکستان عوام چې دی مضبوط ولاړ دي. موږ زمونږ په شانتې ځوانان او عوام ورسره مضبوط ولاړ یو او مودي دا نه ډغرې به وخوري دا نه چې په خپل ملک کې به د بچ کېدو لاره ني دا مې واوره ومنه ما داسې چې سبق به درته وښیو انشاءالله او دا خبرې مه کوه په دې دمکو ممکو باندې څوک یېرېږي نه دا د پټاخو دا ډزې مزې چې ته کوې. کلم خبره دا ده چې دشمن له به مو توړ کې جواب ورکوي. که دشمن له مو توړ جواب ورنه کړي نو هغه در باندې طاقتور کېږي زړور کېږي تا به قسم بلیک میل کوي الزامونه به در باندې لګوي خو چې په ټیم یو دشمن له ته جواب ورکړي نو د هغه په اړه کې یېرم پیدا شي او دوباره به بیا داسې حرکت آینده نه کوي انشاءالله. زموږ فوج والي سره څه وایي؟ نو زمونږ ملک د فوج نه جوړ دی پاکستان آرمي زنده‌باد چې فوج نه وي خو پاکستان هم نشته. ګرانو کتونکو دغه د مردان د عوامو خبرې وي چې دغه مودي سرکار دغه مکار چې تا د افغانستان بارډر استعمال کړ ریزلټ یې درته څه میلاو شو څومره درته واپس کړل لاشونه یې راغونډ کړه. نو مه کوې بار لګیا دي په پاکستان باندې اټیکونه کوي د دروغ الزامونه پرې لګوي خو عوام دې وخت کې یو موټی او د خپل فوج سره څنګ په څنګ ولاړ دی. فوج ته داد ورکوي خراج تحسین ورته پیچ کوي او دا ورته وایي چې تاسو یوازې نه یې موږ درسره